دا هغه تاریخي کور دی چې د کم 200 کاله تقریبا وشو او په دې کې چې دریمه پیړۍ اوس اوسېږي او دا چې دی د یو ګټ لاندې دی او بالکل قدرتي کور دی. دا نه چې چا جوړ کړی دیوارونه ولا کړی دي او یا چې دی مطلب چتې ولا کړی دی. نو زه به تاسو ته د نږدې نه ښیم باقاعده دننه چې دی د دې دا کومه کمره ده دا به هم زه تاسو ته ښیم او په دې کې چې کوم بابا اوسېږي نو د هغه سره چې دی هغه سره به پکې میلاوم چې بابا څه ویل غواړي که نه. نو دا چې دی دا کور دا وګورئ. اوس زه دې ته ورځم دننه درته هم ښیم او باقاعده د دې دا چت چې دی نو که دې ته تاسو وګورئ دا قدرتي یو ګټ دی که نه. لکه دا دی چې بابا ورته دا دیوال کړی دی. بابا خدا دې ولاړ دی د سره به چې دی خبرې کوو. بابا تقریبا د دې ستاسو د دې کور چې دی د دې څو روخو شو؟ په دې زما کې دا درېیمه پیړۍ روانه ده. ښه درېیمه پیړۍ روانه ده. چې تللی دی یاره چې څومره وخت ورته راغلی بیا پلار مې په دې ځای کې پیدا شوی دی تللی دی. زما د درېیمه پیړۍ ده. درېیمه پیړۍ ده. ښه اوس دا چې دی دا وګورئ دا یې برنډه ده منډو چې ورته مونږ وایو که نه او دا چې دی دغه بار ایریا ده ورسره. اوس یې دا ته دننه ښیم څنګه چې تاسو حاجي صاحب واورېدو هغه وایي چې دا پکې زمونږ درېیمه پیړۍ ده که نه. مقصد یې دا ده چې د دوی چې کوم نیکه و هغه پکې ژوند کړی دی او وړاندې د دې کور بنیاد چې دی نو د دوی چې کوم نیکه و هغه یې ایښی دی مطلب د اوسېدو. نو خو دا تاسو ته ما ویل چې دا قدرتي دی. که تاسو دې ته وګورئ په دې کې چې دی سیمټ نه دي شوي بس یو قدرتي ګټ دی او دا دی چې الله پاک په دې باندې رحم کړی دی چې بغیر لکه دغه نه لکه هغه څه وایي بغیر تاوان یې ولا لکه بغیر د چا د اواز یې ولا چې دی هغه سر سوری ورکړی دی. دا چې دی دا ډېره سیوا غټه مطلب یو غټ خال دی خو دا دی چې تیاره د ښکاري نه. دا زمونږ د کورونو د کمرې په 2 موره تقریبا دی. دین علاوه د دې چت ته زه ښیم باقاعده زه پکې بره چت ته هیجم او دا وګورئ دا بیزي چې دې ته پکې ګورئ نو هغه څه وایي هغه پخوانی یو ګانه د اوس په زمانې ده هغه ساده ژوند او سادګي وه او په هر کور کې به چې 1.5 بیزي وي که نه او پخوا به دا مزې وي. نو هغه ماحول دی دا وګورئ. او اوس چې دی د دې دا چت زه تاسو ته ښیم که نه چې د دې دا چت قدرتي دی او داسې جوړ دی که نه چې یو ډېر عجیبه که تاسو خیال کړئ زمونږ چې کوم د سیمټو کورونه وي نو هغه خو چې دی څه وخت بعد لینټر یې وچاودي که نه او خراب شي او لازم پکې چې دی مونږ ټکه پکه کار کوو. په دې کې بالکل کار ته ضرورت نشته. صرف دا یو چاو دی پکې بابا وایي چې دا اکثر بارانونه وشي نو دا راساسي که نه نو په دې وجه چې دی ډېر سیمټ یې ورته اړولي دي. دا وګورئ دا اوس زه د دې په دې چت باندې د پاسه ګرځم دا یې چت دی ښه دا لاندې چې دی ټول هغه د کور هغه کمره ده غټ خال دی دغه پکې کچن دی. دې خوا دې ایریا ته وګورئ نو ډېر یو ښکلې نظارت ښکاري او ډېر یو پرسکونه ماحول دی. د هغې کور نه چې دی نو دا بره ځای نه دی دا چت چې په دې کټه اچولی که نه او په دې ګرمۍ کې پکې پروت وي نو ډېر یو خوند به کوي. نو دا ویډیو به هم پوره کتلی وي خوندونه به هم تیم اخیستي وي. لازم لایک کمنټ وکړئ مخې ته سره نورو ملګرو سره شیر کړئ او د بل ولاګه پورې د الله په امان.